کورونه مړانګ دي، اوبو مسله ده، روډونو مسله ده، ډاکټر مسله ده، ډاکټر نشته، هغه نشته، بس اسکولونو دا هېڅ نشته، همداسې بې تعلیمه رستر شوي، نه مو تعلیم شته نه مو څه شته، واړه رستر شوي خو کوز لوړي په هېڅ نه پوهېږو. بس 15 ورځې وشوې چې دې علاقې ته راغلي یو، بال بچ مو راوستلی، واړه ماشومان راغلي، زنانه راغلي دي. هغه مطلب دی هسې اوس دي چې د را دي، خو دا کوټې ټولې غر پر دې ړانګې دي، تاسو یې کسوي. اوس دو ړانګو کوټو کې خو عمر نه تېرېږي. نو موږ سره کوه حکومت څه امداد وکړو، یا تنبوون وکړو، یا نور څه امداد مدد وکړو، څه موږ ورته د راشو دا ځایونه جوړ کړو. که امداد یې سره ونه کړو نو موږ واپس دي ځي، نه څو نور وطن بالکل امن امان ده، هېڅ نشته. خو موږ ته تکلیف دا ده چې موږ ملک ټول در به در د ړانګ ده، بالکل ټول په ځمکې پروت ده. نن هېڅ نشته یي، ټټونو لاندې موږ شپېرېږي، وړه ماشومان دي، موږ خو ژوند نشو تېرول. کور مړانګ ده، کور نشو جوړول، حکومت مغه ور فکر کوي نه، وړه ماشومان راسره دي، نو موږ څنګه ژوند تېر کړو؟ ټټونو لاندې ټیم تېرېږي نه، دا د مهرباني وغیست حکومت یې مغه ور وغوړي. دا د سنټرل کورم زموشت خویداد خیل سیمې خودي خیل قوم متاثرین دي، څوک چې کال 2008 کې د ترهګرو او فورسز د جنګ له کبله در په در شوي وو. هنګو او د پښتونخوا په نورو سیمو کې تر اوسه ژوند کولو. لس کاله پس چې خپل مدد پخپله لاندې خپلو سیمو ته واپسې وکړه، نو حالات مکمل بدل دي. کورونه یې ړنګ، سړک کنډې کپرې، بجلي، ټلیفون، سکول، هسپتال انتر دی چې د سر پټولو دپاره ورسره خیمې هم نشته. په واپسۍ کې ورسره FDMA او نورې حکومتي ادارې هم هیڅ قسمه مرسته نه کوي. په ړنګو کډوالو کې د کلاو اسمان لاندې دغه کډوال ژوند کوي. تر اوسه یې د ړنګو کورونو سروې هم نه ده شوې. په دې تمه دي چې حکومت او یا نورې مرستندویه ادارې به ورسره مرستې وکړي. نه جي د کوم کورونه څه وران شوي دي چې د کوم دا تاسو ته نظر ته درسي. دا داسې کورونه دي چې دغه کورونو مطلب په دې کې اته لاس فیملي دي، او دا کورونه چې کومې د 4 لک روپۍ پرچا منتخب کړي ده، د 4 لک روپۍ چې کومې دي په دې باندې نن سبا وخت کې که موږ ته نظر وچو یو د بتروم خرچه هم نه ده. او حقیقت ته که موږ وچو داسې کورونه چې د کوم کې زه ویلانې حاجي سپین بادشاه د کریګرو محله ده، تقریبا دې ته که 40 لک روپۍ منظورې شي د دې والا د ملبه او د دې والا خرچه چې کوم توان شوره نه پوره کېږي. راغلو خپلو کورو ته خو سر ویمونه یې شوي، موږ سره داسې ظلم کېږي چې په رمضان کې موږ سر وشوه نه، بیا هغو ته موږ چوټۍ ویل که هغې فوسه شپږ میاشتې تېرې شي، بیا اوسه کې ته ټیم راشي یوه ورځې کور وکړي، بیا خبره لاس ورځې نه وي، نو مهرباني دې وشي موږ دا حکومت ته اپیل کوو، درخواست ورکوو چې زر ته زر دې مو ملي ولیکل شي. موږ خطر یو تنبو نه راکړه شوه، بل ته انتظام نشته، د برانه نشته، د سړه غرمه نشته، او خبره رمو به ناکامه مجبورۍ نه بیا دغه وطن ایجاد کوو که حکومت موږ ته څه زر ته زر متوجه نه راکړو. حکومت که څو هم دعوې کوي چې د ملک بقا دپاره قربانۍ ورکوونکي لکونو قبایلو ته یې د واپسۍ نه پس څو چنده زیات سهولتونه ورکړي دي او د ژوند تېرولو لپاره یې اسانۍ مهیا کړي، خو په ګراونډ که وکتلی شي نو دغه دعوې په وړو کې د مالګې برابر دي. اکثریت سیمو کې واپس تللي قبایل اوس هم د زموږ په شان د ګڼو مسایلو نه تېرېږي. خیبر نیوز لپاره زاهد الله خان وزیر.